السلام علیکم مینوال امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن اسماء اخلاص چې کومه غلطه ویډیو شیر شوې وه، عزتمن هغه د اسماء اخلاص پلار په خپله باندې هم کتلې وه چې په سور سترګو یې وجړل چې یعنې دې لوري خو موږ په شرمونو باندې وشرمولو. راځئ مینوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. اسماء اخلاص عزتمنو چې د دې نه موبایل ورک شوی و چې هغه موبایل کې د ډېرو خلکانو سره تصویران هم ایستي وو، د ډېرو خلکانو سره دې ته غلط ویډیوګانې هم سازي کړې وې چې هغه ویډیوګانې عزتمن د دې د خپل پیج نه بیا شیر شوي چې دې بیا دغه وینا وکړه چې دغه موبایل د ما نه ورک شوی دی. او چې مینوالو یو خبره دا ده چې موبایل د چا نه ورک شي نو په دې باندې لازمي پین کوډ وي، چې په دې باندې یعنې کوډ وي چې کوډ ته نه چې چاته نه معلوم نه هغه هېڅکله دغه ویډیوګانې نشي کتلی. بیا چې کله دا موبایل ته ریسټور کړي یا اپډیټ کړي نو بیا کولاویږي، خو بیا چې ترې نه عزتمنو چې کولاو شي نو بیا چاته په ګوتو باندې څه نه ورځي، یعنې هر څه ترې نه ډیلیټ شوي وي. او نه پوهېږم عزتمنو چې د ډېرو کسانو د خولې وینا همدغه شانتې هم ده چې دا دوی په خپله باندې شیر کړي دي په غلطۍ کې یا د شرابو په نشه کې، چې عزتمنو د دې پلار چې په خپله باندې دغه ویډیوګانې کتلي دي نو هغه عزتمنو په سرو سترګو باندې په جګه شوی دی چې موږ خو د سوات خلک ډېر پښتانه خلک یو چې زما لور آخر ولې داسې غلط کار نه وکړ. مینوالو د هغې نه بعد بیا عزتمنو نو اسماء اخلاص خپل پلار وخرې هم ده ټکولی هم ده ورته ویل چې ته به نور کور نه بهر ته به نه ځي، خو مینوالو د هغې د پاسه دا بیا هم عزتمنو ځي او ویډیوګانې سازوي، وایي چې دا زه چا د کسته سازوم. زموږ د څه عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.